أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د پرون سوره فرقان ختم شو او خلاصه د سورت نو بیان شوی. نو خلاصه د سوره فرقان ابن جریر او امام رازی مطابق ضحاک ابن مزاحم او مقاتل ابن سلیمان دا دواړه د تفسیر امامان دي. دوی نه نقل کړي دي صدا سورت سوره نساء اتکال مخ کې نازل دي او دې سورت په ابتدا کې دا ذکر اوس دا قرآن یو کرائیټیرین دی، یعنی دا یو محق دی چې حق او باطل ورسره معلومیږي. خو بیا خلق الله سره شریکان پیدا کوي. او دویمه مسله صدا قرآن متعلق دوی وی صدا د ځان نه جوړ دی. الله تعالی داغه جواب ورک. د پیغمبر متعلق تحفظات دی. صدا پیغمبر خوراک ولې کوي او بازارونو کې ولې ګرځي. نو داغه جواب الله تعالی ورکو سه انسان دی. دین مخ کی پیغمبران انسانانو اغیب بازارو تتلل او خوراک به هم کو. بیا دریم خبر ایدا کولا سبایت سمونگ تا فرشتہ راشی. نو د دې د پیغمبر د پیغمبرۍ خبر مونږ سره وکي. او الله تعالی جواب ورک فرشتي خو به تاسو ته یقینا راضي، خو هغه به یا د عذاب فرشته وي او یا به د مرګ. او کله چې دوی ته هغه وویني نو بیا به د تیغ لار ګوري. بیا ورپسې بیان ده چې پیغمبر دشمن به قیامت په ورځ په ځان باندې چکونه لګي. او بیا واقعه د موسی، د نوح علیہ السلام، د عاد او ثمود او د اصحاب الرس او د قوم لوط. چې د دوی انجام وګورئ چې دا غوی انجام څه شو. بیا د دلائل د توحید دین آباد دا الله تعالی د کامل بندگانو صفات. او صورت په آخر کې دا خبره چې تاسو مینس کې دعوت ورکون کې نه وي الله جانب تا نو په خوا به تاسو خاتمه کړی شوی وا. لیکن څه خلق دی څه هغه د الله والا خبره کوي او هغه د وجه عذاب په تاسو باندې ناراضي. سوره الشعراء ابن عباس
د دې سورت نامه د سوره الشعراء. شعراء ورته ځکوي چې په آخر د سورت کې د شعر او شاعري او د شاعرانو متعلق ذکر دی. والشعراء يتبعهم الغاوون. نو دغه مناسبت د وجینا د سورت ته سوره شعراء وای. البته د امام مالک یو قول مطابق د دې سورت نوم دی سورۃ الجامعہ، زګه زدا د نصیحت ډېر خبرو جمع کون کده. نو د دې سورت آیتونه 222 او 11 رکوعات دي. دا سورت په 1227 الفاظو او په 5543 حروف باندې مشتمل دي. ربط او تعلق د دې سورت مخ کی سورت سره ده دي. سو سوره فرقان کې دا ذکرو چې برکت د هند صرف د الله تعالی ذات دی. الله تعالی نه علاوه بل هیڅوک برکت نشي ورکوله. او په آخر د صورت کې ویلیو چې دوی دا خبره نه مني نو الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ته دوی ته وارننګ ورکا چې خدای پاک تاسو په عذاب باک نه لري. نو دلته وایي فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. او دویمه ده چې هلته سوره فرقان کې یره و د عذابنا او په دې صورت کې دا غې د پاره عقلی او نقلی دلایل راوړي او هر دلیل نه بعد وای ان فی ذلک لآیه وما كان اکثرهم مؤمنین. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اول سورہ طه نازلو یعنی زمانہ د نزول د سورہ شعراء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اول سورہ طه نازلو او بیا سورہ واقعہ نازل شو او د دین بعد سوره شعراء نزول شو. اهل مکه رسول پاک د رسالت نه د انکار کولو د پاره مختلف حیلې او بانې لټولې. کله به رسول پاک نه د معجزو طلب کولو، کله به رسول پاک ته شاعر او کاهن وي، کله به وې مجنون او بیوقوف قسم خلق د رسول پاک ملګری دي. دا خبره بر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درانه لګیدا. موضوعات د صورت دوی ته واقعات بیان کا تیاروں نے رڼا ترا اوباسا تلک آیات الکتاب دا تمہید دے لعلک باخع نفسک دا تسلید رسول پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم سستا وظیفہ و ستا ڈیوٹی خبر رسول دی دوی تا ایمان ورکول ندی نو د دوی په عدم ایمان باندې مغموم کیګما. او دا ځکه چې ایمان مطلوب نه دی جبرن، که بای فورس ایمان مطلوب وي نو الله تعالی فرمایل ننزل علیهم من السماء آیه. نو ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي
ستول فکر مندی شکاری او خپل ځان خوري لګیای د توحید موضوع خدا سے موضوع ده څه دې باندې پزمغه کې قدم په قدم نشانه موجود دي لیکن ضدی خلق او ایروگنس خلق د دې منلو ته تیار نه دي او تاریخ شاهد دی چې ضدی خلق دا الله عذاب خپل لپیٹ کی اغستی دی بیا د دې ذکر دی چې کفار د تا د زمانه وی یا تا نه وړاندې د زمانه وی لیکن تاریخ دا غي د قهر او غضب مثالونه موجود دي په اخر کې د دې خبره ذکر دی صدقه خلق دا الله تعالی د عذاب مطالبه ولې کوي د تانا کچیرتا ہدایت مطلوبی نو قرآن ہی کافی دے لہذا دوی ته پکار دی چې ایمان راوړي کچرته دی ضدی جوړیږي نو د خپل ضد انجام بخامخا ګوري طاسیم میم نو یو مذهب دی د اسلاف و علماو چې هغه وی چې د دې یو معنا ده چې هغه مطلوب او مراد دی او هغه صرف الله تعالی ته معلومه ده دته وی حروف مقطعات متعلق عقیده دغه د ټول اهل اسلام څه د دې معنا مراده صرف الله تعالی ته معلومه ده نو دیوجه امام جلال الدین سیوطی رحمه الله غولیکل الله اعلم بمراده بذلك صد دې اصل مراد دا الله تعالی ته معلوم دی علما سکوما معنا کوي هغه ته وی تاویلات داوم کې دیشي نو دا تاویل دې کوم مون کو واز سیم میم طامسات الجهل د جهل ختمون کی ایگنورنس ختمون کی دا جهل د پارا د اریزر دی طامسات الجهل د جهل ختمون کی سین سریعت الاثار د دې افیکټس ډېر تیز دي اثر ډېر تیز لري میم مزیل العذار د عذرونو ختمون کی دي ایکسکیوزز نه پری دي قرآن داسی کتاب دے سدے عذرون ختمائی عذر نپریک دی ازالہ کون کی دی دا عذرونو مزید الاعذار مانا ازالہ کون کی دی دا عذرونو طاسین میم طامسات الجهل دجال اریز کون کی دی سریعت الاثار تیز اثر لرون کی دی مزیل العذار د عذرون ختمون کی دی سو
تلک آیات الكتاب المبین دغا آیتنا دا کتاب دی آغا واضحون کا کتاب دی. نو میتھڈالوجی یا اصول تفسیر کے مونگیو اصل تاست خودلیو سکل دا صورت پو شروع کے لفظ کتاب راشی کلا لفظ قرآن راشی او کلا دا قرآن او کتاب دوان راشی کوالٹی او صفت حکیم ذکر کولشی او کلا صفت مبین ذکر کولشی او کلا دوان قسم صفات اغا ذکر کولشی نکم زائے د صورت ابتدا کی کتاب راشی نو مانا دا دے صورت کی کم موضوعات ذکر کولشی دا ټول سابقہ کتابونو کی موجودو او که لفظ قرآن راغے نو د دې مانا دا دا په دې صورت کې څه کوم سبجیکټس او کوم موضوعات بیانول شي دا د قرآن اختصاص او د قرآن خاصه ده. سابقه کتابونو کې دا نو ذکر کړی شوی او کچره دواړه ذکر کړی شي قرآن او کتاب دواړه نو د صورت سموضوعات دا با کامن او مشترک وی او سب د قرآن خاصوی او که کوالٹی یا صفت اغی مبین راشی لکه دلته کی دی نو په صورت کې با نقلی دلائل ذکر کیږي قصې به بیانولی شي او که لفظ حکیم راغلے دے نو بیا با عقلی دلائل با پکی ذکر کیگی ایویڈنس با پیش کولے شی سائنس او علامات با پیش کولے شی اسمان تو گورا زمکی تو گورا دی کائنات تو گورا خپل ځان تو گورا اللہ تعالی عقلی دلائل ذکر کئی پاگے کی او کچیر حکیم او مبین دواړه راغلی دي نو دواړه قسمه دلایل به ذکر کولای شي عقلی او نقلی دواړه به ذکر کیږي. تلک آیات الکتاب المبین دغه آیتونه د کتاب مبین دی جهل ختمون کی دی اثر ډیر تیز دی عذر نپری دی که سړی ضدی او ایروگینس نوی نو دا اثر هم زر کئی عذر هم ختمی او د اگنورس او د جهل خاتمه هم کئی. تلک آیات الکتاب المبین دغا آیتون د کتاب دی المبین واضحون کی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین نو دا تسلی دا رسول پاک تا لعلک باخع نفسک شاید ست خپل ځان هلاکون کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک شاید ست خپلا ہلاکون کے دزان خپل اللہ یکونو مؤمنین داخلک ایمان ولین راوڑی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکلا د ڈپریشن شکار شو او خداوندا سمر کم بختو
خلق سره زما واسطه راغلی ده بالکل په خبره نه پويږي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم بدومره د ډیپریشن شکار شو سوې ځان ته رسي واچوا او د جن خاتمه وکا الله تعالی ورته ته د ځان خاتمه ولیکې پرېد دا کم بخلق جهنم تلاړ شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډیپریشن د دې وجنو داخلك دا الله تعالی اومني او جنت تلاړ شي کله د سړی خپل اولاد ګړبړ شي هغه دا نشي برداشت کوله زکه هغه خپل اولاد د پاره خو سوچ کوي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پاره خو ټول امت دا اولاد پشانو دی وجه خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل زما محبت د یو ادنا امتی سره د سلو پلارانو نه زیات دی او پلار خپل ځان جهنم ته غورځي خو ناجائز خپل اولاد د پاره ګټي حرام ګټي خپل اولاد د پاره دا څه د وجه د محبت د وجه نه خپل ځان په هلاکت کې غورځي خپل اولاد ته ګټه کوي لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين شاید ست هلاکون کې د ځان خپل الا يكونوا مؤمنين سدوی ول ایمان راوړي نو کوم ځای محبت زیات وي نو هلته فیلینګ هم زیات وي د رسول پاک محبت سمرا او د امت سره تاسو راواله سوره توبه پارا نمبر 10 سوره توبه بالکل د توبه آخری آیت یو لسمه سپاره حافظ صفحہ نمبر 180 نہ 180 نہ 185 لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم تحقیق سر راغلی تاستا رسول ډیر لوی عظیم الشان پیغمبر نو رسول کی دا تنوین دا د پاره د تعظیم دی لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغلی تاستا رسول یو ډیر لوی عظیم الشان پیغمبر من انفسکم د ځانونو تاسو نه نو من انفسکم زکا الله تعالی وی مشرکین مکه مطالبه او ډیماند کولو سمونتا فرشتہ پکار دا الله تعالی ورته وی او بدبختو د الله رحم نه پیژنئ که فرشته نازل کړي وي ناغي خو بیا ځان سره عذاب راوړو نو دا د الله تعالی مهرباني ده چې پیغمبر راولي ګلو او د تاسو د جنس نه
د تاسو کزن دی د تاسو تربور دی انسان راولې ګلو او د مشرکین مکه دغه اعتراض چې پیغمبر د انسان نه او انسان د پیغمبر نه یعنی پیغمبر د انسان نه وی او انسان د پیغمبر نه الله تعالی کنفرم کا صدا پیغمبر دی د تاسو د جنس نه دی د تاسو د خلقو نه دی او پدې کې یو بل قرائت دی متواتر لقد جاءكم رسول من انفسكم ففابانی زبر دی انفسكم انفس په پیش د فاسرا دا پلورل یا جمع د نفس او انفس دا سپرلیټ ډیگری دا د نفیس دا اسم تفضیل دی د نفیس او د نفیس معنا دی خوبصورت خیستا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت تلاوت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم سو ټول کائناتو کې خوبصورت ترین ذات دا د رسول پاک دے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زرپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ ناستم او د سلورم سپوږمۍ را ختلی وا اخپل آب و تاب سرا ما بکلا د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تو قتل او کلب ما د سورلسم سپوږمۍ ته قتلو ما د دې کمپیریزن کولو نو هغه فرمایي ضوء وجه رسول الله احسن من ضوء البدر القمر فوالله ضوء وجه رسول الله احسن من ضوء البدر القمر خدای قسم چې د رسول پاک مخ چمک دا د سورلسم سپوږمۍ نه ډیر زیاتو او د اردو شاعر ہوئے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے اور اس کے منہ پہ چاہیا اور مدنی کا چہرہ صاف ہے د سپوږمۍ په مخ باندې داغونه دي او د پیغمبر مخ هغه ډېر صاف او شفاف دی خپل سبق ته واپس شو لعلك باخع نفسك لعلك باخع نفسك شاید ست هلاکون کې د ځان خپل الله یکونو مؤمنین چې داخلك دوی ول ایمان راوړي ډیر زیات تکلیف درکې در تا او پیغمبر باندې د تاسو تکلیف دا ډیر زیات ګران پروزی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ډیر زیات تکلیف ورکي ورتا د تاسو تکلیف او مشقت یعنی تاسو خلق څه په تکلیف کې وای نو دا پیغمبر باندې ډیر ګران پروزی لعلك باخع نفسك شاید ست باخع نفسك هلاکون کے دزان خپل اللہ یکونو مؤمنین داخلک
دوی ایمان ولې نه راوړي نو پیغمبر به حریص پدې چې دا خلق دا د ټول مؤمنان شي او ټول دا د جنت لو والا جوړ شي دا جنت لو والا جوړ شي او دغه درد دا د هر مسلمان د پاره پکار دی مسلمان چې نفس انسان هغه ایمان راوړي په اعمالو باندې راشي او جنت تطلو والا جوړ شي نن دومره ډیر ده طاسیم طوا مسات الجهل ختمون کی د جهالت دی سین سریعت الاثار دیر زر اثر کون کی دی میم مزیل الاعذار د عذرن ختمون کی دی سو تلک آیات الكتاب المبین دغه آیتونه د کتاب واضحون کی نمبین ابان یبینو ابانتن مانا دا اوبه کی او شودی کی حق کی او باطل کی تلک آیات الكتاب المبین دغه آیتونه د کتاب دی المبین واضحون کی کتاب لعلک باخع نفسک شاید ست علاکون کے دزان خپل اللہ یکونو مؤمنین صداخلق دوی ولی ایمان نراوڑی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك.